بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه منګه د ارسال رسول مبارک خبره تر شروع کړو چې الله تعالی پیغمبران لري ګری دي او د پیغمبرانو پر راغلو کې الله تعالی خپل حکمتونه دي او دا پیغمبران چې الله تعالی را لګری دي دا مسلمانانو د زیری ورکوونکي کافرانو لرونکي او هغه کسان هغه خبره چې کوم ته حاجت وي د تشریح کولو د وضاحت کولو نو دا پیغمبران دا خبره وضاحت کوي خلکو ته او د دې پیغمبرانو الله تعالی تایید کړی د معجزات سره او د معجزات مبارک به تر سبق کې خبره شو نن سبق کې دا وایي واول الانبیاء آدم علیه السلام واخرهم محمد صلی الله علیه وسلم چې حضرت آدم علیه السلام په انبیاء کې رټول نه ولې نبی دی او په نبیانو کې رټول نه اخرنه نبی هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی د آدم علیه السلام په نبوت باندې دلایل آدم علیه السلام نبی دی ځکه الله تعالی غته امر او نهي کړی دا لکه الله تعالی ورته فرمای یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه اے آدم علیه السلام دا او ستا بیبي دا په جنت کې اوسېږي او الله تعالی ورته نه هم کړی دا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين چې دیونه ته ګوره منځ دی کېږي کنه ته به ظالمانو نه بشي تاسو ځوانه نو دلته کې الله پاک امر او نه کړی دا او الله پاک امر او نه چې کړي دا په واسطه د جبرئیل علیه السلام سره کوي او دا پیغمبر ته کوي دا پیغمبر نه علاوه بل چاته نه کوي بل داره چې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پوښتنه کو چې یا رسول الله ای الانبیاء کان اول نو چې په نبیانو کې ټول نه اول کم یو دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل آدم علیه السلام دی نو د بیا د پوښتنه کو چې یا رسول الله و نبی کان آدم علیه السلام نبی وو نو اورته یو نبی متکلم چې دا خود سي نبی وو چې الله تعالی سره خبرې مدر سره الله تعالی خبرې کړې بل لاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی بل صاحب ته پوښتنه کړه اورته ویل چې دا آدم علیه السلام نبی دی او اجماع پر خبره باندې مناقض ده او چې دا حضور صلی الله دا حضرت آدم علیه السلام دا نه دی دا نبیانو نه دی دا نبی دی څنګه چې اولنې نبی دی دا اولنې انسان دی دغه شان دی دا اولنې نبی دی بل دا چې بعضی کسانو هغه د حضرت نوح علیه السلام ته اولنې پیغمبر ویل دي چې حضرت نوح علیه السلام اولنې پیغمبر دی او د آدم علیه السلام د نبوت نه انکار کړی دی د کم کسان چې د نبوت د آدم علیه السلام انکار کړي نو هغه په کفر کې شک نشته دی او کم کسان چې حضرت نوح علیه السلام دا اولنې پیغمبر ویل دی نه ورته بری بنیاد باندې ویل دی چې حضرت نوح علیه السلام اولنې پیغمبر دی چې خلکو ته د تبلیغ د پاره جننده را لېږل شو او خلکو ته تبلیغ وکاو دین به خلکو ته خو ودا اولنې خبره چې موږ وکړه چې حضرت آدم علیه السلام نبی دی ځکه چې دا د الله تعالی حکم نه کړی شوی امر او نه ورته کړی شوی او امر او نه دا پیغمبر ته کیږي نو ته چې امر او نه پیغمبر ته کیږي کله کله کو امر او نه د پیغمبر نه علاوه بل چاته هم کیږي چې لکه حضرت مریم علیه السلام هغه پیغمبر نه ځکه چې بخدو کې الله تعالی پیغمبر نه دی لګیلی او الله تعالی ورته ویلي فکلی واشربي وقري عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا حضرت مریم علیه السلام دا خو زنانه وا او دا زنانو کې الله تعالی پیغمبران نه دی را لګیلی بل الله تعالی حضرت موسی علیه السلام چې کله مور یې ریدله او وچ دا د بوس فرعون براشي او زماره بچي دا په زمانه ذبح بکی نو الله تعالی فرمای او اوحینا الی ام موسی ان ارضعی مغه حکم وکړه موسی علیه السلام ورته چې په ولا ورکوا واذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافي ولا تحزني چې کله پیریګه دریاب ته وګورځوا خفقېګه مو غمجن کېګه مو نو دلته کې خدا زنانه دي ځوانه مریم علیه السلام او دا حضرت موسی علیه السلام مور دا خو زنانه دي او دا خبره یقیني ده چې په زنانو کې الله تعالی پیغمبران نه را لګري نو د دې بس جوابي نو دا او دا څنګه حضرت حوا علیه السلام هم دا چې الله تعالی ماګي ته حکم کړو نو داغه دار چې هغه نبوت د پاره دا خبر ضروري ده چې کم دغه کم وਹੀ کم امر او نه دا په یخ باندې دا په یخ باندې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شوی او د خلکو په فائدې هغه وਹੀ کم چې مستلزم د نبوت لره نو هغه کم چې د تبلیغ د پاره
د تبلیغ خلکو ته د خودن د پاره او دغه شانتي دغه حضرت آدم علیه السلام دغه ته چې کوم شبي ده نو دې ته القا ویلېږي. القا معنی پزله کې خبره ورته بل دا چې دا خبر ورته الله تعالی برای راست نه کړي بلکې په واسطه سره ورته کړي، په واسطه سره هغه پوه شو به معنی چې او یاد ده چې دا امر او نه چې دغه د شي د مخکې د نبوت دی وګورو. ها واول الانبياء حضرت ادم عليه الصلاه والسلام واخر محمد صلى الله عليه وسلم. اما نبوت ادم هغه نبوت ادم عليه الصلاه والسلام دی نو فبالكتاب الدال پس هغه کتاب چې دلالت کوي على انه قد امر کتاب یعنی قران مجید، قران مجید چې دلالت کوي په یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه او ولا تقربا هذه الشجره على انه قد امر ونهي چې حکم کړی شوی او من کړی شوی دی مع القطع سره د یقین د دې خبره نه بانه لم يكن في زمنه نبي اخر چې په دغه زمانه کې بل نبی نه فهو بالوحي لا غير دغه امر نه چې الله پاک ته کړی د اصلي واصف د وی په ذریعہ سره شي د بل ذریعہ سره نشي. وقد سنت والاجماع دا رنګ سنت او اجماع دا هم دلالت کوي په دې خبره باندې چې نبی علیه دا حضرت آدم علیه السلام دا نبی فإن كان نبوته على ما نقل عن البعض نو انکار د نبوت د حضرت آدم علیه السلام چې کوم د بعض خلکو نقل کړی شوی دی یکون کفر نه کفر دی. پوه شوئ دغه خبره موږ تاسو ته وکړله چې دا قسم وجه الله نبی دا حضرت نوح علیه السلام دی په صحیح مسلم کې دا دی. هغه مطلب دا چې دا هغه نبی چې الله تعالی کافرانو ته تبلیغ لپاره را لېږلو نو هغه حضرت نوح علیه السلام دی او دا آدم علیه السلام او شیس علیه السلام دا پیغمبران دي خدای الله تعالی مؤمنانو ته را لېږلو، مؤمنانو ته دا د دین د خودلو لپاره ورته را لېږلو. د کفر د کافرانو په هغه زمانه کې کفر د حضرت نوح علیه السلام د زمانې نه وروسته شروع شوی دی. فاما نبوت محمد صلی الله علیه وسلم او نبوت محمد صلی الله علیه وسلم چې نه دا هم حق دی. یعنی نن سبق خدا خبره کوي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبی دی، بیا به نور څه بل ټاپک په دا خبره کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی، خاتم النبیین دی. نه فلانه ادعى النبوه یو دا دلیل چې پیغمبر علیه السلام دعوت نبوت کړی دا او اظهر المعجزه او دا ظاهر شوی دی پیغمبر علیه السلام د معجزې. اما دعوه النبوت فقد علم بالتواتر دعوت نبوت دا پیژندل شوی د په تواتر سره. واما اظهار المعجزه فلوجهين او یو دا اظهار د معجزې دلته په وجه نه دي دلته په دغه پیش کړی. یو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی یو معجزه د قران مجید ورکړی دا چې دا کافران دا فصحا او بلغاو او دوی په یو محفل کې وا خپل شعرونه به وي او د خپل سوچ د خپل اسونو شجره نسب ورته یادو ارسب ورته یادو او د دوی دماغ ډېر زیاتیزو. الله تعالی ورته چیلنجونه ورکړو چې تاسو د دې قرفل یاتو بحدیث مثله ان كانوا صادقین د دې قران مجید وشان دي یو خبره پیش نه کنه نو چې دغه چیلنج ونه مونږ الله پاک دې فتو بعشر سور مثله له سورته راوړي چې له سره راوړل ورته تاسو یې فتو بسورته مثله یو سورته راوړي د دې په مسلمانې او یو سورته ما پیش نکو سره د دینه چې لکه دوغه فصحاب لغاو او خپل مرګ ته تیار شول او خپل جنگونو ته تیار شول او خپل سټو پرې کول ته تیار شول او پیغمبر علیه السلام ته دا چیلنج قبول نکو کچته دا نبی علیه السلام برحق پیغمبر نه وي دا قران مجید الله تعالی طرف نه وي نو دا کسان به چې ځان سره وځنو خدای چې موږ ته کوم خبره پیش کړي چیلنج به قبول کو ا دې قران مجید په مثال باندې ورته پیش کو خو نه شو پیش کوله دا معجزه و دا احدهما يدرين انه اظهر كلام الله تعالى ظاهر کړه د الله تعالی کلام د الله وتحدى به البلغاء او چیلنج ور کړه برسره بالغان ته مع کمال بلاغتهم سره د دینه چې دوی دا کمال بلاغت رسیدلو فعجزوا عن معارضته نو دا کافران عاجز شو د دینه معارضینه باقصر صورت منه پای کې په کمزوري په ټول ورکوټي صورت سره هم د دینه مع تحالک ما لا ذلك سره د دینه چې دوی هرس پرې باندې وو چې دوی دا اومني کو نه کوله حتی خاطروا بماجتهم تدری پوری چې هغه خپل ځانونه په خطرو کې وغورځول واعرضوا عن المعارضه او دو اعراض وکړو د مقابلینا بالحروف په حروف سره الى المقارعه بالسيوف د تورو بشلنګار سره مطلب دا چې لکه دوی چې توري بشلنګار راشلګاو توري به یو بل سره ټکاو را ټکاو وقاره امانه ټکونکي توري به یو بل سره جنگاو خو د حروف او د اقوال مقابله نشو کولای. ولم ينقل عن احد منهم او نني نقل شوی د هیڅ یو کس نه ما توفر الدواعي سره د دې چې اسباب ډیر زیات موجود
الاتيان بشيء مما يدانيه راتل البداس يسيستر جكم دي مماثل لي فدل ذلك قطعا نداد ذلك قطعي تورماني على انه من عند الله تعالى الله تعالى طرف ندي وعلم به صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم او معلومه شو بدي سره النبي عليه الصلاه والسلام د نبوت دعوه علما عاديا علمي عادي سره يعني عاده لا يقطع فيه شيء من الاحتمالات العقليه وهي بدي کې مزر نري آئے کم چې لکه بدي کې احتمالات عقليه راغلي على ما هو شان سائر العلوم الدينيه بل لا وثاني ما دویم داري کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خلاف عادت کارونه صادر شوي دي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ونو سجدي کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ګټو سلام ویلې دي او حضرت ابو جهل یو پیر راغی یا بل کافرو پیغمبر علیه السلام دی وی ویاله باندې ایمان نه وړم غلط ما ته چې زما پر الیاس کې سړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ضرورت وې چې ستا په علاج کې سړي او کنه ستا په علاج کې چې دا کومې ګټې دي دا ګټې راته وایي چې دا نبی دی نو بیا به ایمان نه وړي ویا اورا بوړم محمد سلام ګټو ته وکړم ګټو تصدیق وکړم خو هغه خبرې دا ایمان رانه نو دا خلاف عادت کارونه دغه شانتي سروي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خپل تکلیف بیان کړی دی او د دې سره خبرې کړې دي ونی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې جاءت لدعوت الاشجار ساجده او دا ټول خبرې دي نه دا لکه د یو خبره دا خو په خبره واحد سره ثابت ده ولکه خلاف عادت کورو پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه ثابت دي چې هغه حتی تواتر در رسیدلی نو ځکه پیغمبر اسلام نبی له وثاني ما دویم انه نقل عنه نقل کړل شي پیغمبر اسلام عن الامور الخارقه للعاده هغه امور چې خلاف عادت دي ما بلغ القدر المشترك من هغه چې رسیدلی قدر مشترک دینه یعنی ظهور د معجزه حتی تواتر ده وان كانت تفاصيل احد اگر چې تفاصيل لري خبر واحد دي كشجاعه علي ووجود حاتم وجود حاتم لکه څنګه چې حاتم تایید ځلانه د او د سخاوت خبرې چې دا یقیني دي څنګه چې حضرت علی شجاعت او بهادری دا یقیني نه دغه شان اظهار د موجودو هم یقیني دي او هي مذکوره فی کتب السیر او دا خبرې د کړل شي د سیرت په کتابونو کې زي